وای تا هر څومره کتوري او نیزې ساتلې دي، تا هر څومره کتوري او نیزې ساتلې دي، خو ما بیا هم د ظلمو جذبې تودې ساتلې دي. او دې خلکو که په زړونو کې تیارې ساتلې دي، خو ما ورته رڼا رڼا ډیوې ساتلې دي. سلامونه ملګرو، امید لرم چې روغ جوړ به یې، د صحت په جامه به یې. راغلی یو دا ټیم موجود یو په کاچلو کنډو کې. کاچلو چې کوم دی دا یو ښایسته علاقه ده، کومه چې د افغانستان د بارډر سره نږدې واقع ده. ملګري ځوانان را سره دي، باران صاحب دی، ابراهیم صاحب دی، کاکاجي را سره دی، تره مې دی، عرفان صاحب را سره دی. دوی ویل چې ځو یاره کاچلو ته او چکر لګو. نو ما ویل ولې نه، راځئ چې لاړ شو. نو رالو دلته چینې ته هم چکر راولګاو. دلته کې لاندې یو چینه ده او خلک وایي چې په دې کې الله شفا ایښي د تبې لپاره. ډېر خلک دلته کې راځي او دغې اوبه څښي، د دغې نه اوبه وړي، مخ لاس په هغې باندې وینځي، نو د هغې سره الله شفا ورکوي. بله دا علاقه ډېره ښایسته علاقه ده، دلته ونې بوټي دي، شنه علاقه ده، د افغانستان سره نږدې ده. دې ملګري وایي چې چکر لګو، نو ما وایي چې راځئ لاړ شو. نو چکر هم راولګاو او دغه شارټ شان کلیپ و ستاسو لپاره هم جوړ کړو. موږ وایو چې د دې ځای ښایستونه تاسو سره شیر کړو. نو بلکل راشئ، د دې ځای وزټ وکئ او چکر راولګوئ. او دا ویډیو به ختمو په دغه شعرونو باندې چې وایي چې سره له قامه چې سبا له د دار سر ته خیږم، سره له قامه چې سبا له د دار سر ته خیږم، د انقلاب جنډه را اخلمه خیبر ته خیږم. او د جالي ځای به مې ورک نه کړي، خو ازار به واخلي ته چینارونه سوځوه، زه به نختر ته خیږم. او داسې وزر لرم چې ستانه هم په بره تلی شم، داسې وزر لرم چې ستانه هم په بره تلی شم. که ته سپوږمۍ ته خیږي، زه در پسې لمر ته خیږم. ډېره مننه، خوشحاله راته اوسئ.